إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اس دی آیات کی اللہ حکم کئی هغه ورثو ته چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې ورانه نو حتی الوسه کوشش وکړي چې جوړه راشي موقع طلاق ته لاړه نشي. هغه بیا جوړېدله نه په یو صورت باندې نو بیا ټیک ده طلاق دی واقعېږي. وین خفتم که چرته یریدلی تاسو خفتم کی خطاب دے طرفین والا کسانو ته د ښځې چې کوم خپلوان دي نږدې او د هغې د خاوند چې خپل نږدې خپلوان دي د ښځې او خاوند په منځ کې ورانه ده شقاق بینهما د مخالفت په مابین د دیو کې چېرې دوی په منځ کې مخالفت دی او دا مخالفت به نورم زیات شي. بیا دا ان خفتم ظاهر کې امر دی او امر د پاره د وجوب دی ځکه دا من باب رفع المظالم دی چې ښځې څه ظلم ونه شي. رفع د مظالم د امور واجبونه دي علی الحکام. فبعثوا حکما ولېږه یو فیصله کوونکی من اهله د اهل د ښځې طرف نه وحکما یو فیصله کوونکی من اهلها د طرف د ښځې نه. بیا دا حکم لېږله د ښځې او د خاوند د طرف نه دا محمول په استحباب باندې دی. وجه دا ده که قاضي را ولګېدی د خپلوانو په ځای نور دوه کسان مقرر کړه چې د ښځې خپل نه دي د سړي خپل نه دي هم جایز دي خو خپلو لېږلو کې فایده دا ده چې پوره پته به ولګېږي که ښځه به چې ورته پته ولګېده چې دا خو زما خپل دی هغه ته پوره حل به ورته ووایي چې یاره ما څه خاوند دا کوي دا کوي دا کوي دغه شان خاوند به هم را ولګېږي پوره ال به هغه حکم ته ووایي چې کله خپلوانې بل هغه اعرفي باحوال الزوجین او چې کله د ښځې او د سړي طرف نه حاکمانو هغوی کوشش په دی چې یاره اصلاح د دواړو په منځ کې راشي او د ښځې او د خاوند هم په اعتمادي په دواړو چې څه فیصله پې وکړي نور مني به ان یریدا اصلاحا یریدا کیا ضمیر راجع که د حکمینو ته که د حکمینو اراده اصلاح وه یوفق الله بینکما د دې په منځ کې به الله اتفاق راولي. بیا دا جمله دلیل دی په دې که فیصله کوونکي جرګه کوونکو په زړه کې اصلاح وه دا کسانو په منځ کې الله اتفاق راولي. او یوفق الله ښځې او خاوند ته ضمیر راجع کړه یا یریدا اصلاحا یوفق الله بینکما ښځې او خاوند ته دواړو کې ضمیرونه راجع کړه. د ښځې او خاوند په خپل منځ کې اراده د اصلاح و د جرګې په وجه به الله څه کړي په منځ کې به اتفاق راولي. یوفق الله بینکما ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله تعالی دی علیما پویا خبیرا خبردار. اوس دلته مسله دا ده
دا جرګي والا طلاق چولې شي کنه صرف بجوړه کوي په دې کې علماء اختلاف دي یو قول علماء دا ده چې دیول دوانه کار جایز دي کو ته پته ولګېدل چې را داخذ او خاون نه جوړیږي راشه طلاق په منځ کې واقع کا طلاق مواقع کولې شي اصلاح په طریقې ولا کولې شي ولوي الله دې تحکم ویلې ده وبس حکما من اهله او حکم ویلې کی الذي يحسم الخلاف هغه کسته چې خلاف ختمي د مصلحت په تقاضا دې ته پته ولګي د خزي او خاون جوړ نه کی بس راشه ختمه کا دام کولې شي بل قاضي دې تداکار وسپارله چې تاسو وګورئ نظر وکړئ چې کوم کې خیر او فایده یې هغه وکړئ بل علي رضا هو وروري وعقيل او د خځې صداقه ورانه وه نو علي دوه کسان مقرر کړو او ویل چې لاړ شي تاسو د دواړو په منځ کې وګرځئ او بیا ورته وویل تاسو ته پته شته چې ستاسو دپاره څونه اختیار دی که خوښه مي د دې په منځ کې جوړښت راولئ راولئ د جوړښت یې په منځ کې نشي راوستلی جدا یې کوي او دا د ابن عباس امام مالک احمد ابن حنبل او د دې علماو رایه ده دویم قول حسن بصري دی امام ونفاء او دی نور علماء ده هغه وی چې نه دا وکیلان دي طلاق نشي واقع کولای تر څو پورې چې ښځه او خاوند په طلاق رضا شوي نه دوی به صرف اصلاح کوي او په دې کې اولنی قول راجح ده ان الله كان عليما خبيرا الله پوهه ده ستاسو په نیتونو د حکمانو ته وایي ستاسو د اراده په زړه کې چې څه دي الله ته پته ده که ښه نیت دې وکړو الله به بدله درکړي او که نه غلط کار دې وکړو الله به درته سزا درکړي الله نه پټ نه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وزديزي نرستو امر دې الله په عبادت ربط دې مخکې سره ده د ابتداء د صورت تردیزي پورې مختلف وصیتونه الله وکړو ایتمارانو سبا کوي زنانو سبا کوم قسم معامله کوي نوز دلتا تذکیر ذکر کوي بحسن المعامله الخالق مخلوق سبا مخ کوي نو دا غي سره الله سره مخ کوي او دا په حق من ظلم نه کوي عبادت به الله ته اخلاص کوي او د عام خلکو سره خسته معامله کوي دې کې اوس امر ده بحسن المعامله مع الخالق وعبدوا الله د الله بندگی کوي ولا تشركوا به شيئا الله سره څوک شریک ما جوړوي یو شی هم د الله سره شریک نه په ذات کې جوړوي نه په صفاتو کې وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره کوي انا واحسنوا بالوالدين احسانا فعل الرباسه بقره كتير وبذي القربى او د خپلوانو سره هم او د یتیمانو سره د مسکینانو سره او الجار ذي القربى او هغه وندي چې تا ته نږدې والجار الجنوب او هغه وندي چې ستانه لري ټول سب احسان کې
جارز القربا هغه چاته ویل کی یا تا ته نږدې ده په جوار کې او جنوب چستان لګلره ده یا دا قرب تاسو په نسب کې ده خپلوان ده او گاونډي ده او دا بل گاونډي ده خپلوان ده نه ده دوانو سب احسان کې والصاحب بالجنب او دا غمرګری بالجنب چې ستا په اړخ کې ده دینه مراد هر مرګره ده تاسو په یو نیک کار کې مرګري تعلیم کې د سمرګره ده کمره کې تجارت کې سمرګره ده سفر کې سمرګره ده یا ستا خوا کې په مجلس کې ناشته ده یا جمعات کې ناشته ستا خوازه دا حق لحاظ بم ساتي یره بینه یا چا صاحب الجنه مراد خزا غسته ده غینم سره احسان کوا وابن السبيل او د مسافر سم احسان کوي وما ملكت ايمانكم اواج مالک خلاص نستاسو پاوق غلامانو اوس دی وقت غلامان نشتا مزدور خو غلام نه ده خو لیکن هغه تاسو را مزدوری کوي احسان وسوکه کرامه کو عزت کو کنزل او تم کو بعضی کسي په مزدور باندې په لکاو روپۍ په دې ګټي هغه غریب له معمولی تنخواه ورکړي احسان وسکه د په واسطه ته غټي پیسې پیدا کړي احسان وسوک کنزل او تم کو بد الفاظ او تم استعمال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله مینا نه کوي من کان مختارا فخورا هغه څوک کان چې د مختال له لوی کون کې ده فخورا او د ځان صفت کون کې ده فخور هغه چاته يعد محاسنه چې د ځان صفاتونه کوي چې زده سیمه او زده سیمه مختال معجب بنفسه ځکه د په خیال کې دا راځي چې هغه کې حقیقت کې هغه پکې نه نو په نور خلکو ځان اوچت غني او فخور د سخت فخر په کوي په خپل اقوال او په فعل ماده سي وکړو هر ځای کې د خپل ځان صفاتونه کوي نه د څه کثرت الله مینا نه ده او زدین رسلو صفات ذکر کوي د منافقانو او هغه ته زواجر مونږ تاسو منکې چې د هغه صفات ځان کوم پیدا کوي الذين يبخلون او ذات تفسیر ده د مختال او فخور دا کسان دی يبخلون چې بخل کوي او يامرون الناس بالبخل او بلتم حکم کوي په بخل خپل مال نه لګي فقيران مسکینانو ته نه ورګي بلتم وي په می لګوا ای فقیر مسکین له مال ما ورګوا بل ويكتمون ما آتاكم الله پټي هغه چې الله ورکړي دی ته من فضله د خپل فضل نه فضل سره مال له غنا ده په کار دا وجه د مال را کار کړي خلکو له ور کړي او د خلکو تنه کار کوي شکرانه خبر نشي ما صدا پیسې دی مال له من فضله واعتدنا او تیار کړی موږ للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهینا سپکون کې اخلوی کوي کبر کوي الله به ذلیل کی والذین ذا نور صفات دا کسان ينفقون اموالهم
چې خرج کوي خپل مالونه رئاء الناس د پاره د ځان خودلو خلکو ته ځان خلکو ته کوي ولا يؤمنون بالله او ایمان لري په الله او نه پر ورځ وروستنۍ انفاق چې کوي صرف د خودنې د پاره کوي نور ثواب نیت یې نشته چې مال به په الله اجر او ثواب ګینې راکړي ومن يكن الشيطان هغه څوک چې شیطان له داغه د پاره قرینن دوست فسا قرینا نو ډېر بد دا شیطان د مرګره د انسان قرین هغه مرګري ته ویل کی چې سړی پورې کلک نه خطي دلته معنا دا شو چې د دې کسانو شیطان اصل کې مرګره د کلک وسنه خطه ده د دې د وجه نه الله دی ول توفیق ته حسنات نور کوي چې دې د اعمال د الله د پاره ولګي بلکې د ریاکاری د نوم د پاره کوي وماذا عليهم دې کوم ترغیب ده چې ولې ریاکاری کې آیات د دین ایریږي چې زما د انفاق خرچه به چات الله ته پته ونه لګي به ثواب رانه کی وماذا عليهم سنقصان پدیو لو آمنوا بالله کی ایمان راوړې په الله صحیح ایمان راوړې واليوم الاخر ورځ رستنی او انفقوا منافقت نه کولای صحیح ایمان راوړې او خرچ کړي مما رزقهم الله دا هغه چې الله ولور کړی دا الله د رضا د پاره انفقوا لوجه الله ریاکاری پکې نه کوله نو څه نقصان دیوته نوم به هم شوی وي او ثواب به متملاو شوی وي وکان الله بهم علیما ودې الله تعالی په دې باندې پویا دې حالات الله ته معلوم دي دې منافقت سزا به ملور کی دې ریاکاری سزا به ملور کی ان الله لا يظلم مثقال ذره دلته وير دې ریاکاری دې د وجنک کوله ده چې خلکو ته کار کوم چې الله ته پته ولګي سبارانه انکارونه کی چې تاګه خیرات نه دی کړه نه یقینا الله تعالی قل لا يظلم مثقال ذره ظلم نه کوي په چا باندې مثقال ذره په مقدار د ذره دومره ضرر نه کوي ربته د مکه سره ده چې مخکې الله تعالی د متکبرینو صفات ذکر کړو هغه له دمکی ورکه په سخت سزا وزدلتا نورم تاکید ذکر کوي ګوره الله تعالی په چا ظلم نه کوي چې څوک په دې وصیتونو عمل کوي الله به پورا بدلا ولا ور کوي په دې کې ترغیب دې اغنه کو اعمال کول وتا وان تک حسنه او کچر توی دا مثقال ذره مثقال وزن توی وزن د ذره هم دا ذره هغه ته ویل کی چې د انور کله پروشندان کرانه نوزي او دا کم ګن چې موږ ته وښکاری تیز رڼا کې یا ما قستن کې د لیټ لګولې د موټر او ته چې رواني لار کې د جوړي جوړي کیږي هغه ذره ده په نظر نه راځي او دلته شته کوم ته نخکاری تر څو پورې رڼا پته زکړی نه دونه په مقدار یا ذره غسر میږي ته وي وان تک حسنه او کچر توی دا ذره حسنه نیکی نیکی د ذره په مقدار کړي یضاعف الله د لدوچندای اسونه فضل الله ويؤتي من لدنا ورقي الله تخبل طرفنا اجرا عظيما اجر لوي
دې حسنه چې الله تعالی کومه بدله درکې دا د الله فضل دی. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد دا مزجر ده واپس چې ګوره د قیامت پر ورځ بس تاسو څه حالي فكيف سبي حال لريو د دې منافقانو ریاکارو چې د خلکو د خودنې د پاره اعمال کوي نو څنګه به حال لري اذا جئنا من كل امه کله چراول موږ د هر امتنا بشهیدین گواهم د پاره د گواہی ورکول پاغیو شهید نه مراد دلته نبی دی هر نبی براشي او په خپل قوم باندې با گواہی ورکړي د تبلیغ وجئنا بك اوراب ولومن تای نبی علی اولای شهیدان په دې کسانو باندې گوی ورکوونکې د تبلیغ تراجع قولم داده چې دا شهادت انبیاء ده خپل قومونو باندې په تبلیغ او پر رسالت او رسول الله صلی الله علیه وسلم با هم په خپل امت باندې گوی ورکړي. ولی عبد الله بن مسعود روایت ته امام بخاری راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته قرآن وایا ما ته یا رسول الله تابانه قرآن نازل شوی زید تویم ویاو و ما سورۃ النساء شروع کړي دي تر ورسېدم ما ته حسبک الآن فإذا عيناه تزرفان بيويلا ويزبم د سيوام لك عيسى عليه السلام ويلو إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويا الله ما جسدي دي بس ما تبتدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. اذا غين رستو يا الله تا ته پته وما تنشتا يومئذ يود الذين كفروا بیا په دقه ورځ باندې اذا انبیاء راشي شهادت د پاره په خپل امتونو نو خو خیبه هغه سان چې کو پرې کړه ده واسو رسول او نافرمانی د پیغمبر کړه ده الله ایمان نه راوړې رسول تابعداري نه کړې دا بخوخي لو تسوا بهم الارض چې هموار کړې شي په دی باندې زمکا ارمان دې چې موږ مړ شو او است ختم شو به ودا تمنا کوي ولا يكتمون الله حديثا جمله حاليه ده او حال دا چې دی په دا ورځ باندې الله نه یو خبرم پټولای نشي کمه چې په دنیا کې کړي وا طاقت به نه داغه د پټولو همدارنګه د الله د عذاب نه بچ کېدل هم نشي سزا به دې ته ملاويږي. یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة لا یکتمون معنا څه د قادر بنی داغه په پټولو هغه پټکی وس به نه طاقت به نه الله پرا کار کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. وزدلتا امر ده پدې چې مونږ به کوي د الله عبادت په صحیح طریقه باندې کوي. ربته د مخکې سره ده چې مخکې آیات کې ویل تاسو ټول به الله ته ورځي والله نه خبرې
پټولای نشي بیا به ارمان کې چې کاش کې زه خاوره وې وسوي راشه دغه ورځې د دې عذاب نه د بچاو اسباب اختیار کا چې هغه د الله عبادت ته الله عبادت وکړه دلته په سي طریقه باندې چې بیا سبا خپنه داوکا دویم مخکې ترغیب و مکارم الاخلاق ته چې هغه حقوق الله هغه حقوق العباد دلته ذکر کوي حق د الله چې راشه د الله حق ادا ک په قسط عبادت باندې یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تقربوا الصلاة تاسو منځ د کېږي مانځتا عدالت خطاب مؤمنانو ته وکړو زکه چې کله شراب نو حرام شوی کله به دې شراب سکلیو په نشه کې په مانځ باندې به ودرېده زکه هغه ته خطاب وکړو کافرانو خو مونږ نه کوو نه په سکارا کې نه په غیر سکارا کې هم لا تقربوا لغت علاوي لا تقرب چې په ریبانه فتحو کې معنی دا د لا تتلبس بالفعل اب تلبس مکوا او کله جریبه باندې زموي لا تقربوا به په معنا د نږدې کېدلو دلتم لا تقربوا ده لا تقرا معنی تاسو فعل د صلات په حالت د نشک مکوي التلبس بالصلاه وغشيانا نشي په حالت کې بمون نه کې صلات نه مراد صلات شو دا ډیرو مفسرینو قول له دویم قول لري صلات نه مراد موضع الصلاه ته لا تقربوا من ذکیږي تاسو هغه زید مانځ ته چې جمعه ته وانتم سکارا داسې حالت کې چې تاسو نشئ ایمن نشي په حالت کې مانځلم نه زی جملم هم نه زی ترڅو پورې چې نشي اثر د نه تللی نه حتى تعلموا تر دې چې پوه شئ تاسو ما تقولون پاغه څه چې تاسو یې وایي خلینه دې کوم الفاظ روزي دا غي په معنا باندې پوه شئ نو دې ته ویل کېږي وتل سکرنا هڅ سکر دا شو چې سړی په خپل خبره نه پوهیږي زه څه وایم اوبه دې حدیث په بنا په دې کې حالت د خوب ما داخل له رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تنستا سن مانځ تر پاسې خوب لورځي ودې دي ولا سنا دعا بزان تکي دعا په ځای به خيري وکي د شبس دا سي سکارا کې مدافعت الاخبصان هم ده تشي امتیاز ډک امتیاز سخت درغلي مانځنه دي اوباسي اول هغه کوي رستو منځو کا ولګي حالت هم ده سخوږي اول خوراکو کوي رستو منځو کا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا او نبن ذکرږي مانځت په حالت د جنابت کې اوله معنا چی جنابت په حالت کې بمون نه کې الا عابر سبيل مگر په حالت سفر کې مسافر پلار تیرېږي جنب شوي وبنشترج پاغي باندې غسلو کې به تعالی تیمم جائز ده تیمم کومز کوا
او که مقیم وي اکثر په اقامت کې وب پیدا کی مونږ باندې کې تر څو پورې غسل نه کړي ها که اقامت کې مبنه ملاوي دي هم تعالی تیمم به جائز دي سفر کې اکثر نه ایو معنا شو او که دویمه معنا والو موضع الصلاة والو نو بیا ولا جنبن او مور زیدی جماعت ته په حالت د جنابت کې الا عابری سبیلا کتیردن کی پلارا کینه پکینا او استتزی یاغه جماعت په حصہ کې وبد یاغه تورزه به خیر لاړ شه کینه و پکینا بیا اختلاف دی چې جماعت جنوب تل شي کیناسته شي نشي کیناستله او جاء وسوي حتى تغتسلوا تردي غسلك وان كنتم مرضى وسيوب الحكم بياني يسړی بیمار دی وبنش استعمال ولا او ضرر دی ولا پکې یا وبوت نه ملاوي په دې حالت کې کې بیا د سم دې تیمم بکې کې جنوب هم دې تیمم بکې منځ بکې وان كنتم مرضى او کچرتوي تاسو نه جوړه وبو استعمال لزررو او على سفر یا په سفر باندې وي وبو استعمال ول ضرر نه ده خوشته ده نه چې استعمال کې او جاء احد منكم یا راغ یو تنستاسو من الغایت د ډکو د سماتینا ډکو د سمات به اکثر کندو کې به کو نو زکو کنایه شو د ډکو د سماتینا دا حکم د تشو د سماتی کوم ده او لامستم النساء او یا نږدې کتم کړي زنانه وته راځي قولاله چې لمست مراد جما ده عبد الله ابن عباس سم دا نقل لي او امام بخاری دغه قول راجح کړي دا د احناف هم ده چې په نفس ګوتی ورولو خزته او د سن ماتيږي دلته مراد جما ده دا عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عمر او عمر بن خطاب قول لا د امام شافعي مذهب هم ده چې لا مستم نه مراد ګوتی وروللې بیا اختلافي مسله ده احادیث کې به ویلي او به وي فلم تجدوا ماء او تاسو وبنمند کوله ایا حقیقتا وبنمند کوله نشته یا شته خو ته قادر داغه استعمال نه دام د شلکته وبنمند کې فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا تاسو تیمم کوي سعيدا پخاورا طيبا پاکا سعيد ولکی وجه الارض برابر خبره ک پاغيبان خاور پرته یو کني دته ولکی ترجي زجاج الى اعلم في خلاف بين اللغه ټول لغت والا په دې اتفاق دی چې وجه الارض وي مقدس مکه سعيد تزکوای چې د زمکه هغه سطح بس دقه چې تر او چته شوی ده کنه دا د زمکه پاس سر ده بیا اختلاف دی علماء منځ کې تیمم پس کې پسنه کېږي صحیح ده چې کوم شی د جنس د زمکه نه وجه الارض نه پاغي تیمم جایز ده او خاور په کې ضروري نه ده لکه امام شافعي هغه خاور پکې وي ضروري وي نه شګو باندې تیمم جایز ده هم طيبا پاک وي نجس ونه ولکه هغه نجس وي په تیمم جایز نه ده فامسحوا کیفیت ذکر کوي د تیمم تیمم په کومه طریقه کې
فامسحوا تاسو مسکی بوجوهکم مخون خپل و ایدیکم او لاسونه ستاسو ابل تفمسحوا بوجوهکم و ایدیکم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث د عمار ابن یاسر کې بیان کړی دی په یو ضربه د پاره د مخ او د لاسونو بس وبکي انکه دو ضربې چاو کړې عمل د صحابو کې شته مرفوع روایتونه به کې کمزوري دي او جابر او د عبد الله ابن عمر نه نقل لري چې دو ضربې کړې او مخ ته پاره ولا ضربه لاسونه تر مړوندونو پورې خپل مرفوع روایت یو ضربه د مخ او لاسونه تر مړوند پورې دی ورغو پورې ان الله کان یقینا الله تعالی دے عفوا غفورا معافی کون کے غفورا بخون کے کم نقصان دنا شوه دے الله به معاف کی بخنه بتو کی هم د الله عفو ده چوبه ته نه ملاویږي د هغه په ځای تعالی تیمم جایز کړه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وزدیز نرستو هغه 50 آیات پورې زواجر دی علی کتابو د پاره چې دې مخکینو احکام خلاف کوي دا غیب ولس قبایح ذکر کی 50 ته پورې ربط دې مخک سره ده چې ګورم مخکې د منافقانو صفات بیان کړو ریاکار دي ایمان په الله او پر رسول نه لري مختال فخور ده دلته و صفات ذکر کوي د اهل کتاب او ځکه دوانو کې تشابه دویم ربط غدا ده چې ګوره مخکې آخرت احوال بیان کړو کافران په دغه ورځ باندې ارمان بکی چیر د ازمکه په منګه واره شوی نو اوس دا آیات ذکر کوي چې ګوره په دنیا کې د دې حالت څه ده آخرت کې خو حالت ده خو دنیا کې به څه حالت ده اب ذکر کی بل دا چې ګوره دنیا کې د پیغمبر سره دښمنی کوي او آخرت کې به څه حالي چې کله دا پیغمبر د دې په خلاف په گوي کې راځي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا اتنه ګوره کسانو ته اوتوا نصيبا چې ورکړې شوی دا غي ته نصیبا سیسا من الكتاب د کتابنا نیمچه مولا ده پورا مولا نه ده نصیبا دا لپ شامل دی خود نسوارا دوانو ته او کتاب نه مراد تورات او انجیل له او یات مراد دغه يهوديان دي التورات کتاب نه مراد تورات شو یشترون الضلاله اخلی گمراهی واغستل په مقابل د ایمان کې په کار دا و چې پر رسول الله ایمان راوړل هغه بدل کو په تکذیب دا لفظ د اشتراط دلالت کوي په ایثار الضلال علی الهدى چې دی ګوره دا گمراهی په هدایت غوړه کړي دا سخت زیته شو دیو چې کو پر غوړه کو په ایمان سره دا غنه چې کتاب دیو پاغي کی تیزی واځه په ځای باندې رسول الله په تابعداري پاغه باندې په ایمان بل ويريدون خپل گمراهی اختفا نه کوي بلکې دا غي سره یریدون کوشش کوي ان تضل السبیل
چې تاسو گمراه شئ د سمې لارې نه ان تضلوا السبیل ان حق لار نه واوړئ. په دې جمله کې من تاسو مؤمنان له ير را کولې چې ور دي نه ځان اوساتئ میلان وسونه کوي ځکه تاسو کې گمراه کوي دي تزل السبيل وكفى بالله وكسانه شور مکوینا تزل السبيل والله اعلم باعدائكم. اوس دې آیات کې الله تسلی ورکړي مؤمنانو ته پروايي مکوئ. والله الله تعالی علم خپويږي باعدائكم ستاسو په دشمنانو په نسبت تاسو خپل دشمن د سینې پیژنئ لکه چې الله تعالی ستاسو دشمن څنګه پیژني ځکه د تل چې دا اسره تعلقات مساتئ. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا کافی دی الله تعالی وليا وولایت کې ستاسو لپاره اے مؤمنانو په دشمن پروا مساته. او کفا بالله نصيرا کافی دی الله تعالی نصيرا مددگار چې الله د سره نصرت او مدد وکړو به پروا د دیو مساته. د دې مکرونه او د تشیسونه هم الله بچکی تاسو په الله مدد کوي. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وزدي نور حال ذکر کوي. من الذين هادوا من الذين هادوا په ترکیب کې یا مستقل کلام دی د مخکنه منقطع دی نو موصوب بول حذف روباسو او من مبتدا بجي او رستو قوم غیر خبر شو کنه معنی دا ومن الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه طب مبتدا شي يحرفون ولا خبر شي دا هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي قوم يحرفون الكلمة یو قوم د چې تحریف کوي د کلمو د خپل ځای نه. دویم احتمال لا ده چې من الذين هادوا بیان دې د باعدائكم د پاره والله اعلم باعدائكم من الذين هادوا الله ستاسو په دې دشمنانو خپويږي په نسبت ستاسو د چانه د يهوديان نه دا يهوديان ستاسو دشمنان دي. او بیا د مخ کې سره شي منځ کې به جمله معترضه شي اول باندې به کلام مستقل شي. يحرفون الكلم کلمنا مراد کلمات التورات دي په تورات کې دي تحریفونه کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفات متعلق او یا کلمنا مراد کلمې د قران دي قران کی تحریف کوي ولی يهوديان بر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله او د نبی صلی الله علیه وسلم نه به یو خبره متعلق ته پوښتنه او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خود چې موږ ستاسو په خبره عمل کوو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاغه بیان وکړو نو لا بڑا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره کې به تحریف وکړو چې موږ ته د سی ویل يحرفون الكلمة عن مواضعه کلمې د قران یا کلمې د تورات خپل ذهن نه بدلي خپل معنا نه وباسي بل معنا ويقولون وايدي سمعنا يا پیغمبر موږ ستا خبره واوریدله وعصينا خو موږ نه منو دا عصينا په پټ ویل کارې نه شو ویل کبه بیا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم اریدل پټ به ویل
سمعنا وعصينا امرك. به ظاهرم دا ده چې دا دوانه جملې دی په ظاهر کې ویلې په پټه نه دی ویلې، کارې مېری سمعنا وعصينا، او دا مبالغه ده د دې په سرکشي کې. لکه عام انبیاء سره کومه طریقه کړې ده دقه سي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم کړي وا، خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ته ویلي وکنه. واسمع غير مسمع، واسمع او زمن خبره تغوکې ده غیر مسمعين تا ته الله او راول اونک ایمانتا دی الله مړکی لکه مړی اورېدل نه کوي تام دی الله مړکی چې بیا خبره نه اورې. دعا بالموت وا یا په کونوالی وا خدا په پټه وا ظاهر کې به تل واسمع غیر مسمع، ظاهر کې بیا تور خود ل غیر مسمعن یې دا په پټه ویلې او یې ښکارا ویلې دا خو تعویل به کې کو کنه چې غیر مسمعن تا ته دی الله ورانه خبره دروانه وري ظاهر کې به نبی تدا کار کولا نور بیړه کې دا چې الله دې مړکا ایمانا وراعنا بل ویل به راعنا لیم بیال سنتین تاول به کول په خپل جبه راعنا په ځای به راعینا ویلو معنا به ورانه کړه. وطعنا او دا خبره به کولې د وجه د اعتراض په دین په دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین سپکاوی به کو په دین باندې به تنقید او اعتراض کو دا کلمه به استعمال کړه راعینا. وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا کچرته دیو د سویلې سمعنا یا نبی موږ ستا خبر واورېدله واطعنا ومنلا او اسمع ویلې غیر مسمعين وسنه ویلې راعنا په ځای وانظرنا ویلې لکان خیر اللهم د دې لپاره فایده وا دي کې دې فایده وا دنیوي فایده پکې هم وا خروي فایده هم پکې وا واقوم او خبره برون کې وای دي د ایمان اسه به ایمان مضبوط شوی قوي شوی به ودې کلمات وي ځان له نقصان کو ولكن لعنكم الله بكفرهم لیکن الله لعنت کړي په دی باندې په سبب د کفر دیو فلا يؤمنون الا قليلا دی ایمان نه راوړي الا قليلا مگر لګا فلا يؤمنون الا قليلا ترکیبونه ممتازو سوره بقره کې ویلو فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا لقنت کی ایمان خو ایمان دی نه یا زمانا قليلا لقنت کی ایمان راوړي به ته واوړي او یا فلا يؤمنون ایمان نه راوړي په دې کې مگر لک کسان ایمان راوړي. عبد الله ابن السلام او داغه مرګریو ور اکثر وما کفر او منافق يهوديت پاتیو. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم اوس په دې کې دعوت ته دی ال کتاب ته چې راشي په دې قران ایمان راوړي سره د ذکر د وعیدنا ایمان امرانوړ الله بدل عذاب درکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم
د يهوديانو مليانو عبد الله ابن سوريا غته دعوت اسلام تور کو اویل تا پته دا ان الذي جئت به الحق دا ما چې کوم دین راوړی دا حق دی اویل موږ ته خو پته نشته چې ته په حق یې الله د آیات نازل کو چې سم شکنه سزا بدل درکم ها مناسبت دا ده دماغ کسره رابط دماغ کسره دا ده چې مخکې ویل ولو انهم قالوا سمعنا ورکه دا ویل دي کې خیر یو امید غونډه کیو کنه پای کې دعوت او اغه ته ایمان طرف ته زمنن چې راشي ایمان راوړي تصدیق کوي په دې نو دلته بیا ته وی ګوره سم شه کنه راوړي الله بدل د مخ او شکل بدل کی ها بیا ته وی ګوره که شرک او کفر دې کړه الله به تمام کی په توبه راشه توبه وباسه توبه دی وینيسته ګور الله تمام کینا یا ایو الذین اوتوا الكتاب یا کسانو یا ایو الذین اوتوا الكتاب یا کسانو چې تاسو ته کتاب درکړی شوی يهودي نصارى آمنوا ایمان راوړي به مان نزلنا په کتاب چې موږ نازل کړی دی مصدقا لما معكم تصدیق کون کې دا کتابونو چې تاسو ردی تصدیق درې معنی وي من قبل ان نطمس وجوها مخکې نه چوران کو تاسو مخونه فمسران ولتوي فنردها را واپس به کوالات باریا پشا هدا شا پرنګ به وګرځو اختوا په دې چراو خېجو لکه پشا یا د شادوګانو په مخونو څنګه اختراع ختی او نلعنهم او یا بل لعنت در باندې کو مسخبم کو کما لعن اصحاب السبت لکه څنګه چې لعنت کړو اصحاب السبت پخاوندانو د هفته خالی ورځ بیزتی کوله الله ولا شکرونه بدل ک وکانه امر الله مفعولا د کار د الله کی دن کې دلته دوه دغه ور کړو توماس معنا دا اپوزه بده لورانه کی سترګي بده لورانه کی او د پاسه پیڅو کی چټ پرنګ به کی که چټ څنګه اوار دی د قصې بده دا مقام اواري خاص او ډول بدل الله ته ختم کی دوی معنا دا معنا کې تم اشاره وکړه په دې مخونو بدل الله اختراع خېجي لکه پشا چټ باندې څنګه اختراع کړي شایسه د شادوګانو په مخونو چې څنګه اختی او نلعنهم معنا دا مسخبم کو خنزیر بدنه جوړ کو شادو بدنه جوړ کو لکه ایلی والا هغه الله شادوګان جوړ کړیو خنزیران ته جوړ کړیو او ځلته مشهور اعتراض ده الله تعالی وی ګوره ایمان براوړي که ایمان درانه وړي اے کتابي په دې دوانو کارونو کې د یو کار کومه یاد لمخ اواروما او یاد بالکل مس خنزیر او شادو دنه جوړوما حالان چې يهوديانو خو ایمان نه راوړل او الله خو څوک مسخه کړیم نه دي شکر مولا بدل کړه نه ده دې اشکال به علماء جواب کړه چې دا ټیک ده په دنیا کې ده په دنیا کې
ولکل چې عبد الله ابن السلام د آیات واوریدو سم دواره نبی صلی الله علیه وسلم تراغه او په خپل مخ لاس کې خو وسنه چې لاس مخ می بدل نشي رسول الله ایمان راوړو او ویل یا رسول الله ما كنت ارى نصر اليك زما دا ګمان نو چې زبتا ترا ورسېګم تر دې چې زما دا مخ په داغه نه مخ کې وران شي دغه سي کعب الاحبار په یو تن ورتیر شو د شپې هغه مونږ کو د آیات ولستلو چې کعب الاحبار واوریدو بس زری په مخلاص کې قستلو ایمان راوړو کور تراغ اسلام راوړو اویل قسم په الله زویری دلم اسنه چې کور ترا رسیدونه مخکې می الله دا مخ قران نه کی خو هغه ایمان راوړی نه ده جواب دا ده چې دا به د قیامت نه مخکې دا به کیږي خو د قیامت نه مخکې دیوژن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې وذالک فی المکذبین بالقدر دا مسخه کېدل او شکل خرابېدل دا به هغه کسانو کې چې د تقدیر نه منکر دي دویم قول لاله دویم جواب چې دا وعید مشروط ته په عدم د ایمان د ټولو کتا سو ټولو ایمان نه نوړو زبدا حکم کله چې عبد الله ابن السلام او داغه مرګرو ایمان نه وړو است داغه باقیونه نه د عذاب الله لري کو دریم قول چا دا دی چې الله سو وعده کړی په دوه کارونو کې به یو کار کوم یو خو به سخامه کا کوم کې دې چې دوانه د سو کوم مانعت الخلوه ده نو ټیک دا شکل مسخ شوی نه دی خو الله خو په لعنت کړی دی کنه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل يهوديان باندې لعنت شوی دی دویم قول د علماء دا دی چې نه دا قیامت ته مراد ده ورځ د قیامت به الله د عذاب لور کوي لکه سورة یاسین آیات څلور په دلالت کوي فتمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون دې کافرانو مخونه بل الله سکی مسخه به کی يهوديانو بم پکی او بل روایت ته د معاذ بن جبل يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا رسول الله صلی الله آیات لستلو به ویلو زما امت په لس طریقو راجمه کی یو قسم به علی صورت القرده د قرده په شکل به شادوغانو په شکل وي سبا د خنزیرانو په شکل وي وسن علی صورت الكلاب او سبا د سپو په شکلونو وي وصنف على صورة الحمر ايوه د خروب په شکل باندې دا شو هم مجاهد معنا کړی دا چې دلته ظاهري معنا نه د مراد چې مسخه به کی بلکې مراد او گمراهی کې به هم دقه سي الله پریری نترکم فی الضلاله گمراهی کې هم دقه سي پریرو توفیق د ایمان په پنه ورکو دا معنا شو او نتمسا معنی زیادت ته ابن زید وایي زما پنځ د دې معنا دا ده چې دې مدینې نه به الله د يهوديانو آثار ختم کړي او ما غبي تخپل ځای ته بزي شام ته دې نه الله ختم کړي او کله چې نبی سم بنو نذیر او شړل ازراعات تاریحات
وعده پوره شو کنه وکانه امر الله مفعولا الله فیصله کیدون کې د نافذه د خامخا څو قادر نه داغه په پکولو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هندل توس علت ذکر کوي ورته ته دعوت ذکر ورکو یا الكتاب آمنوا بما نزلنا چې دا توحید سبب دی د پاره د فد عذاب او شرک الله معاف کینو یا يهوديانو دعوه کوله د ایمان الله دل توحید ایمان تاسو له فایده نه درکې زکه تاسو په دې ایمان کې د الله سنور کسان شریکان کړي سبب د نزول د آیاتونو داو چې وحشي او داغه مرګري هغه کله چې حمزه شهید کړو پاغي به خپو دا خو موږ نه بده شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطر اورېګلو چې موږ په خپل کارونو په خیمانه بدم کړی دي نو منګه د اسلام کې ځکه نه داخليږو چې تا په مکه کې ویل چې والذین لا يدعون مع الله الا اخر نو مونږ خدا ټول جرایم کړی دي شرکم کړي قتلونم کړي نو الله دا آیات نازل کړو چې راشي توبه وباسي دا ټول اعمال ته الله په توبه باندې وباسي معاف کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ناری کی جو یقینا الله تعالی لا يغفر بخنا نه کوي شرک به چې دا غسه شرک وکړي شي دا بخنه د په غیر د توبې نه سره مرشو توبې ته نه دي استری الله یې نه معاف کوي او که نور ګناهونه کړیو ک الله وغواړي معاف کوي کني سزا به ورکي خو شرک بالکل نه معاف کوي او کوم آیات کې چې دي لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هغه توبې نه پس شرک دکړه کوپر دکړه توبه دی الله تويستا هغه د الله معاف کوي هغه په توبه ده او دا په غیر د توبه نه ده هغه د شرک کوپر هم داخل ده ځکه هر کافر مشرک ده هغه خپل خواهش د الله سره شریک کړی ده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي په غیر د دینه د دې شرک نه په غیر چاته چې غواړي ومن يشرك بالله چا چې شرک کو د الله تعالی سره فقد افترى اثما عظيما پتا کې څنګه جوړه ک په الله تعالی باندې غټ ګناه ډېر لوی ګناه په الله باندې جوړه کړه وګوره ته افترا اسم عظیم نه ویل ولی یو خدا شرک ول خپل ګناه ده دویم به د شرک د پاره دلایل وای چې الله مونږ ته دې سی ویلي او نبی مونږ ته دې سی ویلي افترا اسم عظیم الم تر الى الذين يزكون انفسهم اوس دې آیات کې زجر ده په ځان تزکیه باندې کې او علم تر کې دا استفهام د پاره د تعجب ده د حال هغه چانه چې د ځان صفت کوي ولی دا غرض په ځان صفت کې په خلکو ځان اوچتولې غرض ده چې په خلکو اوچت شمه
حال دا دی چې په دې خو سړی باقیږي نه چتیږي نه په دې باندې خو سړی د خلکو په نظر کې نور هم کته غورځېږي هسه کسانو دي یهودیانو نه هغې ورحال خپل ماشومان یې راوستل نبي صلی الله علیه وسلم ته وی ویل یا محمد په دې ماشومانو څه ګناه شته نبي صلی الله علیه وسلم ویل ما نحن الا كهيئتهم موږ هم د دې ماشومانو غوندې کې ځکه ما عملنا بالنار د ورځې چې کوم ګناه موږ کوو د ورځې موږ نه رژېږي او د شپې چې کوم ګناه کوو هغه د شپې ورژېږي د شپې د ورځې رژېږي الله د آیات نازل کړ یا دغه یهودیانو په باره کې دی چې هغوی به ځان ته نحن ابناء الله واحباؤه به ویل موږ د الله د زامن یو موږ د الله دوستان یو بل به ویل لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا به ټیک د سبب د نزول مغه ده یا هغه یا دا بل ولیکن حکم عام ده اے ایمان والا علم ترى تنګوري یزکون انفسهم چې ځان صفاتونه کوي بل الله یزکی من یشاء اضراب دې ځان صفات مکوا بلکې الله تعالی یزکی پاکي مې چاو چاله چغواړي تزکیه صدا بالمغفرة من الذنوب بخنو توکي یا یزکی فیصله کوي په طهارت د هغه چا چې الله وغواړي داغه چې هاو دا ز پاکوما داغه کوي ته د ځان صفاتونه مکوا ولا يظلمون فتيلا ضمیر دی من یشاء تراجه کا او ظلم بنشي کېدل په دغه کسانو چې الله تعالی د هغې تزکیه اراده کړې ده فتیلن په مقدار د اړو کې د کجورې فتیل ویل کېږي تار ته د کجورې د پاسه نری غوندې کې تاري نو هغې په مقدار الله په دیو به ظلم نه کوي بلکې د دې په زکات او په پاکۍ به الله ول اجر او ثواب به ورکوي ثواب کې به کمبود نه یا لا یظلمون کی ضمیر ټول تراجه کا په ټول قسمه انسانانو باندې الله ظلم نه کوي په کافر بم ظلم نه کوي او په عام مؤمن بم ظلم نه کوي بلکې د خپل عمل مطابق معامله وسه کوي نه معنا شو همدارنګه تزکیه کې الله د چا څخه ظلم نه کوي چې څوک اهل د تزکیه دغه تزکیه کوي چې څوک اهل د تزکیه نه الله دغه تزکیه نه کوي ځکه الله ظالم نه دی فتیل کله قران کې راځي کله نقیر راځي کله قتمیر راځي دا درې واړه د کجوري اړو کې سره متعلق دي خدا ټول کنایه ده د قلت نه معمولینا عرب به دا درې تشبیهات د قلت د پاره ورکو معمولی غونته کې د تار د اړو کې د کجوري په مقدار الله د چا څخه ظلم نه کوي دویم معنا چا دا کړي فتیل دې ته لګي دا الله سره دې وګړي له غونته کې خیره جوړ شي لاس غره دو څه کم خیره غونته کې راشي دې تم فتیل وي خدای کوم ضرب المثل له پار د حقیر هغه سپک شی ده کنه دون سپک غونته کې ظلم چا څه نه کوي انظر كيف يفترون على الله الكذب اوس د زجر ده دقه يهوديانو ته وګورته كيف يفترون څنګه جوړې دی على الله الكذب په الله باندې دروغ
الله دروغ جوړي او وکفا به اثم مبینا او کافی دي دا دروغ جوړول په الله باندې اسم مبینن ګناهکاران هغه دا یو ګریان په الله دروغ جوړي چې موږ د الله زامنې دوستانی یا وي موږ ته د شپې د ورځې ګناهونه معاف کیږي او د ورځې راته د شپې ګناهونه معاف کیږي دا په الله دروغ نه وایي دا پوره دروغ دی مبینن ارچا ته معلوم دی ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت اوس دې ځکه نور د هغې خباستونه بیانوي بدیانې سبب د نزول هم دا و دې آیاتونو چې ګوره دا څه کسانو هغه ته دیو مکه ته لاړ کعب ابن اشرف او داغه مرګري کله چې په بدر کې هغه گزارو خوړو دیو لاړ الته د تعزیه لپاره هغه ته تعزیه وکي بیا لاړ تعزیت ماغي تو کو تر دې چې دا تم را پرې وته دا هغه معبودان ته سجدي هم وکړلې الله دا آیاتونه نازل کړ دا غي په بدای کې الم ترى تنغوري الى الذين آکسانوتا اوتو نصیبا چې ورکړی شوی دی یو برخه من الکتاب د کتابنا پورا مولا نه دی چې نیمچه غوندې کې مولا دی او یؤمنون بالجبت والطاغوت دی ایمان راوړي بالجبت والطاغوت په جبت او په طاغوت باندې هذه جبت طاغوت کې د مفسرین اختلاف ده یو قول لري چې جبت ساحر ته وایي طاغوت کاهن ته وایي اې دې اعتماد په چا ده په ساحرانو په کاهنانو مولا ده سره د مولا توب نه په ساحر او په کاهن باندې اعتماد ده دویم جبت سحر ته وایي طاغوت شیطان ته وایي ويقولون او وایي للذین کفروا کسانو ته چې کفر کړی دی مکه مشرکانو ته هؤلاء دا کافران اهدا ډېر په هدایت دي من الذین آمنوا سبیلا دا کسانو نه چې ایمان راوړی سبیلن په اعتبار د لارې مکه مشرکانو د کعب ابن اشرف نه تپوس وکړو تاسو مليان خلک یې رښتیا راته وایه موږ په حق کې دا پیغمبر په حق دی دیو ته وایي تاسو په حق یې ګوره ظالم دی هغه کافرانو ته وایي تاسو په حق یې اولئک الذین لعنهم الله وجه بیانوي چې ولې دا کارونه کوي سبب ذکر کوي دغه کسان لعنکم الله الله په لعنت کړي د خپل رحمت نه شړلي ځکه دا ایمان په جبت او په طاغوت شروع کړي او کافر په مؤمن خګني الله په لعنت نه کړي دا کارونه به نه کوله ومن يلعن الله پچا چې الله لعنت کی فلن تجد تو مندنه کې دا غد پار نصيرن څوک مددگار کوم عذاب په د باندې راغلي هغه د پکی په دې آیات کې الله وعده کوم مؤمنانو سره طالب الله په دې کافرانو غلبه درکې پروا مکوا
لکه الله ته مقرب یو تا خو الله شړلې ده ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقيرا مخکې توبیخ ورکو چې ایمان په سحر او په کهانت باندې لري مؤمنان باندې مشرکان غوړه غني وس دلته رټنه ولا ورکي بدیوله بیانې په بخل چې ډیر بخیل سړی دی کدا ټوله دنیا د تملاوه شي کنه چاله به ورنکی بخیل انسان دی الم ترى ام لهم اشتري د دې د پاره نصیب من الملک برخه د بادشاہي دا ولشتا نو فاذا ام منقطعه د استفهام انکاری د معنی ليس لهم نشته د دې د پاره چې د بادشاہي الله ولا څه بادشاہي نه دا ور کړی ولی کولا ورکړه وې فاذا لا يتون الناس نقيرا بدا وکه بدیونه ورکول خلق ته نقيرا په مقدار د داغ دا ډوکی د کجوري نقير کجور کې ډوکی کې شاته او کوټه غونته کې سورې غونته کې ایت نقير وې دا مثال کې بیانې کې د پاره د قلت معمولی غونته کې شی به مور کړه نه وې ځکه سخت بخیلان دي یو بل حسدګر دي ځکه الله ولا دا شي نه دی ورکړي ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله وزوی ګورا تیو چې دا پیغمبر باندې ایمان نه راوړي اصل کې حسد دی چې ولدا نبی الله په عربو کې راولېګو ام يحسدون الناس ايدي حسد کې د خلق سره علامه آتاكم الله پاغه چې ور کړی الله دې ته من فضله د خپل فضلنا ناس مراد یا عرب دي او فضل الله چې الله پاغي کې نبی راولېګلو دا یو قول له قطاده دا قول کړه دویم قول د عبد الله ابن عباس سے ناس نه مراد محمد رسول الله ده فضله نه مراد نبوت ده الله ولي محمد رسول الله ته نبوت ورکو دې حسد د وجنې ست په کوپر کوي دریم قول لا ده چې صحابه مراد دي ولی الله دی له توفیق د ایمان ورکو نو فقط اعطینا علی ابراهیم دته الزام وي د يهوديانو وګوره ولی دی پیغمبر سره حسد کوي کدا نبوت سبب ته حسدی وګوره ابراهیم د اغي کې الله نبوت ولور کړو او هغه ابراهیم د دې محمد رسول الله نکه ده او په کاردار چې هغه سم حسد کوي پیغام ایمان نه وړي پیغام کو پوره کوي د حسد د وجه نه کنه فقط اعطینا نو مقصد دا ده دته الزام وی الزام د يهودو چې ګوره اقرار کوي انکار نه کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه کوم فضل الله ور کړی دا خو سناشنا نه دی چې تاسو حسد کوئ دا خو آل ابراهیم تم الله ور کړیو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلافو به خو په کار دا هغه سم حسد کوي هغه څنګه نه کوي د پیغمبر څخه کوي چې ولې تعالی نبوت ورکو دا خو تاسو کوم قلتوب د ضد ده فقط اعطینا پتاقی سمنګ ور کړو آل د ابراهيم عليه السلام ته الكتاب کتاب والحکمت حکمت
آل ابراهیم معنا د هغې په سلسله را روانه وه. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، داود علیه السلام، دیو تم الله کتاب هم ورکړی، حکمت نبوت هم ورکړی. حکمت نه مراد نبوت دی. او د هغې سره سره وآتیناکم ملکا عظیما، ورکړی و هغې ته موږ لویې لویې بادشاهي لویه، داود علیه السلام ته، سلیمان علیه السلام ته، یوسف علیه السلام ته. نبوت سره سره څه بادشاهي م وه. ولې تاسو د هغې څه حسد نه کوئ؟ او صرف دې نبي ته الله نبوت ورکو څه حسد کوئ؟ دا دلیل دی ستاسو په انانیت باندې. ډېر خوشې خلک یې تاسو. مقصد یې دا شو چې حسد کوئ بیا خو دې ټولو څه وکوئ که نه. هغه منئ، هغې څه حسد نه کوئ. او محمد رسول الله نه منئ. الله لې چې دا نبوت خو دې پیغمبر ته څه نوی خو نه دی. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فمنهم من آمن به. نو بعضې د دې حاسدینو نه آمن به ایمان راوړی دی په کتاب چې ابراهیم ته ورکړی شوی دی. به کې ضمیر معوت ابراهیم ته دی. ومنهم من صد عنه، بعضې هغه کسان دي چې د هغې نه یې مخ اړولی و. ای نبي خفه کېږه مه، مخکینو کسانو هم د دغه انبیاو صدا کار کړی. چا په ایمان نه وړی، چا په کفر کړی. که تا باندې چا ایمان نه وړو، چا کفر وکړو، پروا یې مه کوه. دې کې تسلي شو نبي ته چې ګوره کم تکلیفونه چې تا ته دې طرف نه رسېږي په هغې صبر کوه. او د دې دا کفر په عناد او په ضد باندې بنا ده. وبه وکفا بجهنم سعیرا، او کافی دی جهنم سعیرا اور بل کړی شوی. الله وی دا د جهنم عذاب دیو له بس دی، بس نور ته ضرورت نشته. ان الذين كفروا سوء تخويف، یقینا کسان کفرو چې کفر کړی دی بآیاتنا زموږ په آیاتونو، سوف نسلیم نارن زر دی چې داخل به کو ورته د پاره د سوځولو. نسلیهم اصلاح لکی داخلول په نیت د سوځولو. کلما نضجت، هر کله چې پخې چې جلودهم څرمنې دي او وریتې شي وسوځي. بدلناکم جلودا، بدل کې براولو دي تنوري څرمنې، تازه څرمنې براوخیږي. دا تازه څرمنه درد به ډېر کوي. که څوک دا اعتراض وکړي چې د تازه څرمنې خو څه ګناه نشته چې دیو ته سزا ورکوي، جواب دا دی چې دا هم د دې بدن جز دی که نه، څه نوې خو نه ده، د دې بدن هغه جز دی. لیذوقوا العذاب، د دې لپاره چې عذاب وڅکي. ان الله كان عزيزا حكيما، یقینا الله تعالی دی عزیزا زورور، حکیما حکمتون والا دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سوس زیره، او هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عمل یې کړی، سندخلهم زر دی چې داخل وکړو دوی لره جنتونو ته تجري من تحتها الانهار، چې وایي ولاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه وي په هغې کې، ابدا همیشه. لهم فیها ازواج، او د دې لپاره پای کې ښځې مطهرتن پاکې هر قسم نقصاناتونه. وندخلهم داخل بکو موږ دوی لره ظلا ظلیلا، هغه سوري همیشه، همیشه سوري کنایه ده د راحت نه. زیږي ته به الله بوزي چې همیشه به په راحت کې. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها،
وزدي کې هغه یو سل 15 آیات پورې امور سیاسی به ذکر کړي د پاره د تحکیم د عدل چې عدل باندې فیصله وکړي هغه امور به بیانېږي. اول امر به امر باداء الامانه الى اهلها سوچ د اهل له هغه ته خپل امانت ورکې او فیصله چې کې په عدل باندې وکړي نو بل طاعت به د الله کې او د رسول نو بیا به د هغې نه وروسته زواجري منافقینو ته په 5 قباحتونو د هغې بیا به ترغیبات وي طاعت د رسول ته او بیا به استعداد د پاره د جهاد. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ربط د دې آیات د مخکې سره هغه دا ده چې ګوره مخکې الله د علی کتاب ذکر کړی چې دی حق پټ کړی کافرانو ته ویل چې تاسو په هدایت د مؤمنانو په نسبت نو اوس دې آیات کې الله مؤمنانو ته وایي تاسو به د هغې پرنګ خاینین نه جوړېږئ تاسو به ادا د امانت په ټولو امورو کې خپل اهل ته کوئ که هغه د مذهب او د دیانت سره تعلق لري او که د دنیا سره تعلق او معاملاتو سره تعلق لري. اگر که آیات عثمان ابن طلحه ابن عبد الدار عام مشهوره ده چې هغې باره کې نازل ده والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب بیا عامه مشهوره دا ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو عثمان ابن طلحه په وخت کې ایمان نو راوړی وي دا هغه اصل کې کنجیانې وي علي پسې ورولېږلو هغه له کنجیانې ورکړې په دې کې علي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اې د الله نبی دا کنجي موږ ته راکړه الله دا آیاتونه نازل کړ چې نه تر اوسه پورې دا کسان امینانو د بیت الله حفاظت کو کنجي دي سره هم دی له بیت ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم خذها طالده خالده طالده همیشه ودا کنجي تاسو لري وسم دا غي په نسب کې را روانه ده الله دا آیاتونه نازل کړ. ابه ابن حجر د دین انکار کړي ځکه عثمان حجبي سیدار چې فتح د مکې نه مخکې مان نه وړه حدیبیه کې او فتح د مکې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر وو په مدینه کې اوسېدل او توفات شوه ده عام مشهور ده سبب د نزول دا و ها سیدات العبرة لعموم اللفظ اے ایمان والاو ان الله یامرکم یقینا الله تعالی تاسو حکم کوي ان تؤدوا الامانات چې ورکړي خپل حقونه اله خپل حقدار ته خپل کسانو ته ورکړي چا د امانت کې خوستلو علم امانت د سریخه مال د سریخه راز د سپټ کې خوستو دا ټول خپل کسانو ته ادا کوي کنه. بیا امانت درې قسمه ده هغه درې واړه قسمونه په دې کې داخل دي. یو ده امانت العبد مع ربه امانت د بنده د رب سره الله تو ویل ما خبره و منی او د منهیاتو نه بزان ساتي خپل اندامونه او حواس په پغشینو کې استعمالي چې کم تعالی فایده درکړي او الله ته یې نږدې کوي
دام ان تود الامانات ته ګنا نه ځان ساته الله اوامر منا یو اثر کې ان المعاصي كلها خيانه لله عز وجل اټول ګناګونه د الله سره یو قسم خیانت ته دویم امانت العبد مع الناس هغه دا دی چې تاسو چا مال کې قستو چې دې ته ګوره چا سبا دوکه نه کې چا د سپټه خبره پر راس کې قست چاته کار کوم دغه چې حکام د پاره خپل خیر خوای د عوامو د پاره خپل خیر خوای دام امانت ته دامن کې عمرا ابد رعیت سعادل کوي عوام بد علما بد عوام سعادل کوي هغه شی و ترخی چې پای کې دي کومه فائدې دا به کوي تاسو غم پکې داخل دی دریم نمبر امانت د انسان د خپل ځان سره انسان به هغه شی غوړه کوي د ځان د پاره چې د پکې فائدې دینی یا دنیوي فائدہ دسی عمل بنه کوي چې د پکې ضرري دنیوي ضرري یا اخروی ضرري دغه دسی امراض وبائي د معلومي اغینه رمضان ساتي بدن صحت بکي دام یو امانت ته دا بدن تاسره دا یو شو دویم وإذا حکمتم امانت دا ده څوک مستحق ده اغله ورکا تود الامانات لا لیا څوک مدرس د تدریس صحیح مستحق ده اغله تدریس ورکا څوک د امارت مستحق ده امارت ول ورکا اقربا پروری هغه مکوا چې دا غي د وجه نبی است نظام ګډوډ شي کنه وان تحكموا بالعدل او بالله چې تاسو په فیصله کوئ بالعدل پینس وإذا حکمتم کله چې فیصله کوله د خلکو په منځ کې ان تحكموا بالعدل فیصله په عدل کوئ عدل نه مراد هغه فیصله چې الله مشروع کړی د پاره د خپل بندگانو وجبه محمد رسول الله شرع مطابق فیصله کوا خپل ذات خپل مرضی هغه پکې مکوا عدل نکار اخلي ان تحكم بالعدل خپل ولی اقربا پروری په فیصله کې مکوا ان الله نعم ما يعظكم به یقینا الله تعالی نعم من ډیر خدای هغه شی يعظكم به چې الله تاسو ته نصیحت کوي دلته نعم دته فعل مدح وي مخصوص بالمدح څه ده اداء الامانه او حكم بالعدل بين الناس الله چې ته نصیحت کوي دا ګور ډیر خشینه دي پای کې تاسو صلاح د دنیا او آخرت هم پخې کیږي نعم يعظكم به ان الله كان سميعا او يقين الله تعالى سميع اوریدون کې ده بصیرا لدون کې ده ټول خبر استاسو اوري نو که په عدل هم فیصله وکړه که په ظلم فیصله وکړه الله یې اوري بصیر دی د هر مبصراتو امانت هم په صحیح طریقه باندې ادا کو خسته بدله بدله درکې خیانت هم کو الله اني سزا بدله درکې سميع د حکم څه شو بصیر د ادا الامانت څه شو يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وزدلتا حکم دی چې د پیغمبر خبره به منئ هغه تابعداري وکوي دام یو پیغمبر تابانه حق دی هغه بادا کې کنه یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا الله تابعداري کوي د الله
واتیو رسول او تابعداریو کې د پیغمبر واولی الامر منکم او خاوندان د اختیار ستاسو نه دا طاعت الله طاعت رسول او د اولي الامر دا یو قسم امانت ته تاسو را هغه ادا کا به طاعت الله بکې داغه په اوامرو کې د رسول به داغه په سنتو کې اولي الامر نسوک مراد دی اولي الامر منکم یو قول لا ده چې دینه مراد حکام دي چې هغه ته د حکومت کارونو رسپارلې شوی دي د لخر مشران دي دغه شان امیران دي نو موږ تاسو به دا خبره به منو طاعت به کوو او چې کله د شرع نه خلاف نه کله شرع نه خلاف وي د هغې طاعت نشته د هغې تابعداري وکړئ بیا ګوره طاعت د اولي الامر دا په امور عام امور عامه کې دي مصلحت په بنا ولیکن طاعت یې ونه کړي دا مبزي کېږي اضطراب ته فساد ته کوم شيونه چې د قبيلې د عباداتو نه دي او یا د قبيلې د اعتقاد دیني نه دي دا هغې د اهل الحل والعقد څه کار نشته اوس یو تن چاته وایي چې څوک اته رکعاته تراویح کې ته اندازه ولګوه او موږ ته معلوم که به موږ سره کاږو ستا د تراویح څه کار دی یو تن به کوي څوک به نه کوي ته حکومت چلوه خو دا نه پوهېدل خلک دي بس داسې کسانو ته کار سپارلی شوی دی چې پوهېږي نه ان تودو الامانات باندې عمل نه شوی که نه عباداتو کې یا اعتقادات دینیو کې د دې د حکامو سره تعلق نه وي چې موږ دې په عباداتو کې د هغې څوک وو ځان تابع کړو نه موږ به د الله عبادت کوو کوم چې شرعي عقیده وه هغه به ساتو لیکن د دې په خلاف به بغاوت نه کوو که هغې مصلحتي کوم قانون موږ ته وکړو حق به منو د هغې خلاف به نه کوو اوس هغه موږ ته وایي مونځ ناوخته کوه نو ولې به اوس ناوخته مونځ کوو وختي به ځان له مونځ کوو بېرته جمع باندې لازم د هغې سره نه ده وغیر ذلک ایو معنا شوه دویم قول دا دی چې اولي الامر نه مراد علما دي علماء خبره مني چې کم امر بالمعروف نهي منکر تاسو ته کوي په هغې کې څه خبره منئ هبه د الله طاعت مستقل دی د رسول طاعت مستقل دی اولي الامر منکم طاعت مستقل نه دی اپ زمن د الله او د رسول کې دی ځکه هغې چې اتیو مستقل ونه ویلو اولي الامر منکم کې اشاره شو دی ته الا بوله خبره مني چې دا حاکم مسلمانی نو بیا بوله خبره مني منکم اولي الامر منکم او د شرعنا خلاف امر دته نه فان تنازعتم هم بعضی کسان دی باندې استدلال نسی چې دینه تقلید ثابت شو تقلید نه ثابت رد په تقلید او اولي الامر منکم په زمن د الله او رسول کې مون خدانه وایي چې علماونه استفاده مکوي یا د علما خبره ما اوري نه اوري خو چې د الله او رسول نه بار وي به منه او چې دا غي تشریح ته په سي معنا کې کوا منه فإن تنازعتم في شيء کچرته اختلاف راغی تاسو په شین په یو شي کې تنازعتم کې خطاب چاته ده دی اولي الامر ته او مؤمنانو ته اے مؤمنانو تاسو د اولي الامر په یو خبره کې اختلاف راغی د امور د دین نه چیرې دا شرع نه خلاف دی دا موږ نه منو فردوا الى الله والرسول واپس کی الله او رسول ته قرآن او سنت سره موافق وي معنا دا قرآن او سنت سره مخالف وي معنا بیا حاکم بم په خلق تنګین یا دا اختلاف دی چاته امر دی دقه اول الامر ته
کستاسو اول الامر اختلاف راغی په یو خبره کې رد به چاته کې الله او رسول ته به کې کنه هغه رسول الله په ژوند کې رسول الله مرګ نه بعد دغه احادیث دي هغه ته رجوع وکړي دلیل په دې چې سنت رسول الله هغه باندې په هغه به عمل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومانو فجتنبو زت کوم حکم کوم هغه نزان ساتي کوم شي ته حکم کوم هغه کوي چونم چې وسی ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر چرته تاسو ایمان لرئ په الله په ورځ وروستنۍ ایمان درکیو نو دې رد کې تاسو لپاره خیر دی جزاء ده فرجعوا فيما تنازعتم فيه ولذلك خير واحسن تاويلا ذلك ضمیر راجع دی رد ته واپس کول د اختلافي مسائلو او متنازع امورو الله او رسول ذلك خير دا غوړه ده خير دا غوړه ده واحسن تاويلا او خسته ده په اعتبار د انجام یې خده ده معنا شو یا ذلك خير واحسن تاويلا دا قرآن تفسیر او کتاب ته چې درجه او کدا تفسیر او دا وضاحت راجح ده کنه ذلك معنى الرد تشريع القرآن وسنة خير لكم وأحسن تاويلا وتفسيرا من تاويلكم استاذ التفسير هذا القرآن تفسير سيده ده حديث تفسير خذه تكشوا خپل تاويل هغه پرېدا ده معنا شو ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بزواجر دي منافقان ته